أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. سورة الزلزال مدنية وهي 8 آيات. سورة الزلزال په مدینه منوره کې نازل شوی دی، مدنی سورت دی او 8 آیاتونه دي. اذا زلزلت الارض زلزالها، په کوم وخت کې چې په دې ځمکه باندې زلزله راشي، نو دا زلزله چې دې ده کې ذکر ده، د دې نه مراد کومه زلزله ده؟ په دې کې اختلاف دی. یو زلزله د ړومبنۍ شپېلې سره به راځي، د ړومبنۍ شپېلې نه مخکې په دنیا کې به زلزله وي، دنیایي حالات به وي، دنیایي ماحول به وي او زلزله به راشي. په علامات قیامت کې احادیثو کې د دې زلزلې ذکر راغلی دی. نو دې زلزلې نه دغه مراد دی، یا د دې زلزلې نه مراد هغه زلزله ده چې په دویم ځل شپېلې اوالي شي، دا تمام مخلوقات مړه وي او دویم ځل باندې بیا زلزله راشي، نو هغې نه پس به مړي جمدي کېږي، دویمې شپېلې سره به مړي جمدي کېږي، نو زلزله به دغه وخت کې راځي. نفخه ثانیه نه پس چې مړي جمدي شي، د ځمکې نه راوځي، دقه وخت کې به زلزله وي. نو احادیثو کې زلزلې 2 ځله راغلي دي. ړومبنۍ شپېلې نه مخکې دنیایي ماحول کې، یا د دویمې شپېلې نه وروستو د قیامت په ماحول کې. په دې ځای کې دا دویمه زلزله مراد ده. په دې صورت کې د قیامت حالات حساب کتاب ذکر کېږي، نو د هغې سره مناسب دا دویمه زلزله لګېږي. چې کله دا زلزله راشي، نو د دې ځمکې نه به دا تمامې خزانې چې په دې ځمکه کې پرتې دي دا به راوځي. د دې ځمکې په ګېډه کې انسانان دفن دي، هغه به مروځي، او دا اول نه تر اخره پورې چې څومره حیوانات په دې ځمکه الله پیدا کړي دي او هغه مړه شوي دي، هغوی هغه هډوکي او ذرې هم دې ځمکې ته دننه شوي دي، نو هغه حیوانات اب هم د دې ځمکې نه بهر راوځي. یا په دې ځمکه کې چې څومره خزانې الله پاک ایښي دي، د سرو زرو، د سپینو زرو، د قیمتي لال جواهرات او خزانې په دې ځمکه کې پرتې دي، نو دا ځمکه به داسې په تیزۍ باندې وخوځېږي چې هغه ټولې خزانې به ترېنه بهر راوځي، یکدم ټول به را بهر شي.
واخرجت الارض اثقالها دا ازمکه برا اوباسی اثقالها خپل بوجونه چې هغه انسانان دي که حیوانات دي او که دا قیمتي لال جواهرات سره زر سپین زر دي ممکنه ده چې لومبنۍ زلزلې سره د دې ځمکې نه دا سره زر سپین زر وغیره راوځي خو په مرور د زمانې په تېرېدو د زمانې ګرد غبار پې ورالوځي او هغه بیا پټ شي نو دا دویمه زلزله چې راشي د قیامت د شپېلې نه پس پیدا کېدو نه پس چې زلزله راشي نو هغې کې به بیا دا هر څه دوباره ښکاره شي دا د مرګ نه پس چې جمدي شي او دا خزانې را اوځي ځمکه ورته دا خپلې خزانې را بهر کړي په دې کې یو اشاره ده یو حکمت دی پکې هغه چې ای انسانه دې سرو زرو سپینو سره به تا څونه محبت کوو دغه دې دا ځمکه ډکه د سرو زرو پرته را سوچ ورڅه کوي پاتې کېږي درنه دنیا کې که جمدې او د مال او سره زر او سپین زر د سره ډېر زیاتي خو آخر به ته دې دا به دنه پاتې کېږي بېکاره به شي عیسی علیه السلام یو ځل په سفر باندې روان یو سړی هغه سره ملګری شو ته امام ځان سره په سفر کې ملګری کا عیسی علیه السلام ورته مزل ضرورت نشته مزه راته نه مینت زاري ورته وکړې بس زمان ځان سره روانه په لاره باندې ملګری شوم عیسی علیه السلام روان که ځان سره په دغه وخت کې عیسی علیه السلام سره درې ډوډۍ وې نو دا سړی خو د دنیا سړی و دنیا تعلق یې دی نو خېټ هم څه غواړي او عیسی علیه السلام او داسې نور پیغمبران هغوی داسې ډوډۍ ډېره نه غواړي نو دا په سفر روان و عیسی علیه السلام ډوډۍ ته زړه نه کېده دا سړی اوږې شوي دی له هغې درېو ډوډو کې یوه ډوډۍ پټه باندې راواخېسته او ویې خوړه عیسی علیه السلام پرې خبر نه شو نو چې ښه مزل شوی دی او ښه ستړي شوي نو عیسی علیه السلام چې اوږې شو نو بیا ورته چې ملګري هغه ډوډۍ راواچوي چې راواخېسته درې ډوډۍ وې نو ویې کته نه یو پکې نه وه یو ملګري دا خو درې ډوډۍ وې نو هغه بله څه شوه ویې نیم خبر وی نه ما ډوډۍ درې راویستې وې که نه دا خو دوه دي وی نیم خبر دی که نه په هغه خدای مې د قسم چې ته پیغمبر رالېږلي نیم خبر خوړلې هم ده او قسم یې وخوړل وی نیم خبر عیسی علیه السلام یې ښځه چې ډوډۍ ونه خوړه بیا روان شو څه مزل چې وکړې نو بیا یې ځان ته اوس کېده چې ډوډۍ خورو داسې ځنګل کې یو اوسۍ و هغې ته اشاره وکړه وی راشه هغه اوسۍ راغله حلال یې کړله پخه یې کړه څه غوښه عیسی علیه السلام وخوړه څه دې ملګري وخوړله هغه غوښه وډوکي پراته دي عیسی علیه السلام هغې مړی غوښې وډوکي ته وی وی د خدای په حکم جمدی شو هغه اوسۍ جمدی شوله او بیا ځنګل ته روانه شوله عیسی علیه السلام ملګري ته تپوس کړي چې ملګري هغه درېیمه ډوډۍ څه شوه وی ستا دا معجزه مې ولیدله که نو په هغې خدای مې د قسم وي چې دا ستا معجزه یې راته وکړه نیم خبر ډوډۍ مې نه ده کړې بس خاموشي شوه بیا روان شو مخکې یو ځای کې داسې یو دشت دی ځنګل غوندې ځای دشت په هغې کې د وړه وړه باجري کاڼي دي د باجرې هغه کاڼي عیسی علیه السلام را جمع کړه نو درې ډېري ترېنه جوړ کړله او هغه کاڼو ته یې سره زر شي بس چې ورته یې کته ښه مزېدار سره زر ترېنه جوړ شو نو اوس عیسی علیه السلام هغه ملګري ته چې دا یو ډېرې زما شو او دا یو ډېرې ستا شو او دا درېیم ډېرې د هغه چا شو چې چا هغه ډوډۍ خوړلې ده اوس دې سړي چې ورته کته نو حیران پاتې شو خدایه څه وکړم وی ستا په هغه خدای مې د قسم وي چې دا معجزې راته خو دغه ډوډۍ ما خوړلې ده ما خوړلې ده
هغه لومړني دوه قسمونه لاړه دریم قسم دا بل شول ما خوړلی عیسی علیه السلام ته یو ډېرې ستا دی او دریم ډېرې دی په دې وګټه چې ډوډۍ دې خوړلې او قسم دې پرې وکړو چې ما خوړلی ده نو دا ډېرې ستا شو خو دا دریم زما ډېرې دا م واپس ستا شو مهرباني وکړه ما معاف کړه زما نه ووهه نوره ملګرتیا ما سره مه کوه سړی په زړه کې نور خوشحاله شه که خیر درې ډېرې اول یو ډېرې و دویم مې په قسم وګټو او دریم عیسی علیه السلام ما سره عیسی علیه السلام ته روان شو دې ډېره ته ګوري چې خدای دا خو درانه دي چې یو ډېرې وړم نو دا دوه رانه پاتې کېږي نو چې واپس راځم څوک یې یولی شي حیران ناست چې خدای څوک هم سوچ فکر کوي په دې کې یو دوه غله راغله چې ویې کته چې د سرو زرو ډېري دي او سړی ورته یوازې ناست دی جوړ حمله یې پرې وکړه راویلي وو دې ورته یې خدای ته وګورئ وژنی مې ما خو سرو زرو سره کار دی د انصاف خبره ته کوم یو ډېرې ستا شو یو د ده شو یو زما شو وژنی مې ما درې ډېري دي او درې کسان دي هغوی یو بل ته وکتل چې خبره خو سمه کوي دا خو ډېر شي دي عمر دپاره زمونږ کافي دي یو یو ډېرې وی ښځه بس خبره د انصاف ده نو په دې فیصله شو درې واړه اوس اوږي دي وی مخکې به لږ ډوډۍ وخورو نو چې خېټه کې څه واچوي بدن کې طاقت راشي د دا ډېري به لږ پاسانه اوچت ګودرانې دي نو د هغې نه داسې ورکوټې غوندې کاڼې او د سرو ټوټه واخیسته بازار ته یو کس ته یې چې ته لاړ شه او داسې نږدې بازار کې لږ کباب ډوډۍ وغیره سره وړه هغه سړی چې لاړه نو هغه په زړه کې وایي چې دا دوه ډېري به دوی رانه ولري هغه چې د خوراک شی راوړم نو هغې کې یو پوټې زهر واچوم نو چې دوی دواړه ډوډۍ وخوري نو مړه به شي نو درې واړه ډېري به زما شي او دا کوم دوه یاران چې پاتې شو ډېري سره نو دوی وایي وی دا دغه بچې دې رانه پکې ولې ویسه اخلي چې راشي نو ورته وایي چې ناوخته دې کړه نو دی به څه بانه وکړي نو موږ به ورته چې لاله ناوخته کړه بانې هم کې را باندې به کړو نو دی به اوه مړه به یې کړو نو یو نیم ډېرې زما شو یو نیم ستا شو دې خوا دوی منصوبه جوړه کړه اخوا هغه ځان د زړه کې منصوبه جوړه کړه چې خوراک یې راوړه پکې زهر ګډ کړله چې دوی ته راورسېدې ویې لکه دا خو تا ډېر ناوخته کړل سړي تیار شي خو نو خو پخلی پکار و نو په پخلي وخت لګي چې دوکاندار پخلی که وخت ولګي ناوخته شو ویې لا دې ناوخته کړو دا بانې هم راته کې جو په دوه کسه یې راګیر کړې ویې وو او مړ یې کړ اوس قرار شو چې ځکه خیري یو نیم ډېرې شو بیا دواړه چې ډوډۍ وخوړله لږ ساعت پس زهر اثر وکړه دواړه مړه شو یو دوی مړ کړه دوه په زهرو مړه شو او د سرو ډېري په ځای پاتې شو هېڅوک هم نشته چې راشي د دوی تپوس وکړي څومره د پس په دوی باندې مچان ماشي ډمبران لګیا دي دا غوښې شوکوي او خوري عیسی علیه السلام څه زمانه پس بیا په دغه ځای راغی چې ویې کتل د سرو ډېري پراته دي درې سړي ورسره پراته دي بس دقه د دنیا حال دی وی حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه گفت یا خوابیس یا افسانه گفت یا خوابیس یا بادیس یا افسانه حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه یو اخیار سړي نه مې د دنیا د حال تپوس وکړو گفت یا خوابیس یا بادیس یا افسانه وی اگر راته چې یا خوب دی یا هوا ده چلېدله یا یو فرضي قصه ده افسانه ده نو دا سره زر او سپین زر دي دا خلک چې ځانونه هم وژني او بل هم وژني په آخر به پاتې شي نو چې ځمکه باندې زلزله راشي او دا ټول مال حال راوځي او انسان ویني دی او ته ګوري دا هغه مال دی چې د دې لپاره ما رور وژلی دی په دې مې رور وژلی دی ورور مې مړ شو مال دغه دی پاتې شو نو زه ورته څه وکړم په دې مې تربور وژلی دی په دې مې اشنا وژلی دی په دې مې اس یو مسلمان وژلی دی څه پې وکړم په دې مې غلا کړی و لاس رانه پرې کړی شوی په دې مې ناحق قتل کړی دی پاتې شو واخرجت الارض اثقالها وی دا ځمکه به د خپل جګر ټوکړې د سرو سپینو هغه کانونه غټې غټې ټوټې بهر راووځي
انسان به افسوس وکړي. دې دپاره دا دونه جرمونه کېدل، دې دپاره رشته دارۍ کټ کېدی، دې دپاره قتل و قتال کېده، بې ګناه خلک وجلې کېدل، په دې د غل نه لاس پرې کېده. وقال الانسان ما لها، انسان به وایي چې په دې ځمکه باندې څه وشو، چې دا ځمکه داسې خوځي او زلزله ده کوي او دا ټولې خزانې را بهر کوي. وقال الانسان ما لها، په دې ځمکه باندې څه وشو، انسان وایي یومئذ تحدث اخبارها، په کومه ورځ باندې تحدث اخبارها چې دا ځمکه خپل خبرونه بیانوي. دې انسان په دې ځمکه باندې څه کړي، هغه هر څه به ښکاره شي. نو دا ځمکه به وایي د فلاني بنده په ما باندې مونځ کړی دی، په دې ځمکه چې مونځ کوې نو دا ځمکه به شهادت کوي یا الله فلاني بنده په ما باندې مونځ کو، فلانی بنده په ما باندې تلاوت کو، د نیکۍ کارونه به بیانوي، ځمکه به شهادت کوي. او که په دې ځمکه د ګناه کار دې کړي وي نو دا ځمکه به وایي چې همیشه په ما جواري کېده، د جوارۍ پړ به دلته لګېدلو، دا ځمکه به وایي په ما باندې دا کار، په دې باندې فلانې ناروا کار کېده، ځمکه وایي فلانې یک ناروا کار کېده، ناحق قتل کېده. نو دا مه وایه چې زه څه کوم او ما څوک ویني، نه، هیڅ څوک هم نشته دی، ته یوازې تنې تنها یو کار کې، ستا په خیال تا نه هیڅ څوک هم خبر نه وي. او په دې ځمکه چې ته کار کوې نو دا ځمکه خو اټومیټک ریکارډر دی، ریکارډینګ د دې کېږي او څه وخت پس به ته ووینې چې ستا دا کردار به تا ته ښودی شي، بیا به منکرېدی هم نه شي. 2004 کې په جمراتو باندې دا حاجیان ورجمع شوي دي، لګیا دي کاڼو باندې ویشتل کوي، او یو څو غله لګیا دي، هغوی د خلکو نه دا امیانۍ کټ کوي، پیسې ترې نه راوباسي، غلا کوي. او د سعودي والا د هغوی سره اټومیټک کیمرې دي، او هغه اټومیټک کیمرې بالکل ورته مخامخ دي، او مخامخ چې کوم ذمه دار کس ناست دی هغه ورته ګوري چې دا فلانې لګیا دي، فلاني ته ورنږدې کېږي او کټنګ کوي، فلانې ورځي، او دی خوا سرکاري کسان ورته وایي چې ورشه دغه دی دغه دی فلانې فلانې فلانې، هغوی ته د سرکاري کسان ډېر چاپېره دي او دوی په ځان نه دي پوه چې ما څوک ویني، خدای دې وویني خو دا سعودي کیمره دې وویني. او لږ ساعت پس 50 کسان ګرفتار شو، را مخامخ یې کړه، وایي موږ خو هېڅ هم نه دي کړی، موږ خو حاجیان یو، د خدای میلمانه یو. چې هغه سکرین باندې ورته خپل ځان وښوی، دا ته څه کوې، ته ځان ته لږ وګوره، د سترګې ښکته کړي چې او دې لګیا دی، د بل جیب ته لاس کوي، د ده بټوې ته لاس کوي، امیانۍ ته لاس کوي او کټینګ کوي. نو خپل ځان یې په خپله په هغې شیشه کې ولیده چې غلا یې کوله، هېڅ جواب نه. نو په دغه ځای کې که د ده دا خیال و چې دا کیمره ما ویني، ده به ولې دا کار کوو، اټومیټک کیمره به ویلیده. نو موږ د خدای دا کیمرې وینو نه، خو د خدای کیمرې لګېدلې دي، دا ځمکه په خپله ریکارډینګ کوي. ستا د عمل هر څه په دې ځمکه کې محفوظ کېږي، او دا ځمکه به بیان کوي، خبرې به کوي چې ده دا کار کړی دی. او ته چې کومه غلا کې هغه د غلا تصویر به هم تا ته وښیي چې ته په دې وخت کې داسې غلا کې، او که ته په عاجزۍ باندې یو نیک عمل کې نو دغه تصویر به هم درته وښیي چې نن په دنیا کې ته په اخلاص او عبادت کې هغه اخلاص به دې ښکاره کېږي پکې. دا دې څوک نه وایي چې ما څوک ویني. الم یعلم بان الله یرا، ولې دې پوهېږي نه چې الله یې ویني، هر څه الله ویني. او بیا ستا د خپل لاسونه خپې د دې نه پټېدی شي، لاس او خپې در باندې شهادت کوي.
جب خود بندا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم جب بندا لا سنق پی شهادت کی يومئذ تحدث اخبارها دازمك ولدا خبركي بان ربك اوحى لها ستا رب وتا حكم کړي الله وتا حکم لګلې دي چې ازمکه گویا ش خبر شروع کا دا انسان دا الله سوخ په انسان گواہی وکي او بیا جب چې کولوش نه جب وته دا دی ولدا شهادت کو فزان شهادت ځانم په خپل د دوزخ له ولې دا خبره کولې دی لا سوخ کوته وي دا الله سوخ په وته انتقنا الله الذي انتق كل شيء هغه الله گویا کې هر شي له گویاي ور کړی دا حساب کتاب به وشي او دا غي نه پس فیصله چې وشولا نو دا ډلې با رواني شي يومئذ يصدر الناس اشتاتا فكما رز باندې چې دا خلق به ډلې شي اشتاتا مختلف ډلې به جوړ شي مختلف ډلې به وي د قبرونو نه را پاسې د میدان حشر کې جماعت بندی اوشلا د نیک عمل په اعتبار مختلف ډلې وي او د بد عمل په اعتبار به مختلف ډلې جوړیږي د غلوزان لا د جوارګرو ځان لا د شرابیانو ځان لا دا د بد عمل په اعتبار مختلف ډلې او د نیکانو خلقو د روجدارو د تقوادارو د پرهیزګارو د مجاهدینو د حاجیانو د عمرې والا ځان له ډلې زکات والا جدا جدا ډلې جوړیږي عظیمه ډله جنت طرف ته روانه او هغې کې خپله ګروپ بندي ده او یو عظیمه ډله دوزخ ته روانه ده په هغې کې ځان له ګروپ بندي جوړه ده يومئذ يصدر الناس اشتاتا څه دپاره ډلې دي ليروا اعمالهم چې دوی ته خپل عملونه وښولی شي نو بدکارو ته خپل بد عمل ښولی شي د رسوایۍ لپاره نیکانو ته نیک عملونه ښولی شي د هغوی د سرخرویۍ لپاره د نیکنامۍ لپاره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه پس هغه څوک چې عمل یې کړی دی په مقدار د یوې ذرې خیرا د نیکۍ یرهونه هغه به ویني نو د خیر نه مراد هغه خیر دی چې شرعا معتبر هم وي یعنی د ایمان سره وي نو هغه خیر او هغه نیکي چې سره د ایمان وي نو هغه به مؤمن په قیامت کې وویني چې ما دا نیکي کړې ده نور خلک به هم وویني دې بنده دا نیکي کړې ده او بغیر د ایمان نه که نیک عمل چا وکړو دا اړو نیک دی نه دا به هلته نه ښکاره کېږي په آخرت کې داسې نیک عمل چې په حالت د کفر کې کړی دی د هغې اعتبار نشته آخرت کې به یې نه ویني اگر چې په دنیا کې به بدله ورته میلو شي خو آخرت کې دغه نیک عمل به نه لیدل شي یو فرشته د اسمان نه ځمکې ته را روانه ده او یو فرشته د ځمکې نه اسمان طرف ته روانه ده په دې منځ کې دواړو فرشتو یو بل سره ملاقات شو د یو بل نه تپوس کوي ته څه لدې او ته څه لدې نو د اسمان نه چې کومه فرشته ځمکې ته را روانه ده نو هغه وایي ما ته الله حکم وکړ چې په ځمکه یو یهودي دی او د هغه وخت قریب دی مري او کب ته زړه شوی دی او د هغه په ګیر چاپېره ټوله علاقه کې کب نشته ما ته الله حکم وکړ چې هغه له کب یوسه یهودي مري کب وله یوسه نو زه ځم هغه له کب وړم چې په زړه ارمان پاتې نشي یهودي کب وکړي
دا بله فرشته چې اسمان طرف ته خیږي دې ته وایي ته څنګه راغلی وې چېرته دی وایه نو دا ورته چې په ځمکه یو ډېر نیک بزرګ انسان و چې د هغه تمامه زندګۍ کې د سترګې رب عمر ساعت نافرماني نه ده شوې د هغه ځنکدن وخت قریب شو او د زیتون تیلو ته یې زړه وشو چې د زیتون تیل وڅکي نو یې ما ته الله حکم وکړي چې فورا ورشه په تاق کې مخامخ تیل پراته دي هغه توی که چې دی یو نه شي دا نیک بزرګ بنده د زیتون دغه تیل استعمال کې رانولې بوتل واړوه وی زه لاړم هغه بوتل مې واړو او هغه نیک بنده بغیر د زیتون د تیلو وفات شو په زړه ارمان یوړه فرشتې دواړه حیران یا الله دا یو دی دشمن دی نو فرشته لیږي چې کب وله یوسه دا بل ولی الله دوست دی هغه ته مخامخ تیل پراته دی ترې نسکور کې والیو فرشتې وي خدایه نه پوهېږو ته په خپلو کارونه خو پوهېږي په یو کوټې پوهېږه په دې باندې چې دې کې راز څه دی الله پاک د دواړو دغه راز بیانوي وایي دا یهودي چې دی نو ده په دنیا کې چې څومره نیک کارونه کړي دي نو ایمان پکې نشته نو هغه قبلېږي نه خو په دنیا کې د ټولو نیکو بدله مې وله خلاصه کړې ده هر څومره نیکي چې کړې ده نو په دنیا کې مې وله بدله خلاصه کړې ده خو یوه نیکي کړې ده او ما لا د هغې بدل خلاص کړی نه دی او د ده وخت پوره کېږي نو هسې نه که چېرې دی اوس مړ شي نو هغه نیکي به دی اخرت ته راوړي نو زه خو غیر غیرتي بادشاه یم زه خو په ځان د چا بدل پرېږدم نه نو دله به آخرت کې زه له دې ثواب ورکړم نو ده کې خو ایمان نشته نو ثواب وله څنګه ورکړم ورکه د دې اخري نیکۍ بدله وله خلاصوم د ده کب ته زړه شوی کب به ورکړم دا د هغې نیکۍ بدله شوه آخرت ته به تش تور راشي نیک عمل به ورسره ني دا د یو تراز بیان شو او دا بل بزرګ ولی الله چې نافرمانی یو ساعت نه ده کړې اوس د ده ځنکدن دی او د زیتون تیلو ته زړه وشو د ډېر نیک اعمال کړي دي او په هغې ډېرې درجې میلو شوي دي خو یو خاص درجه پاتې ده هم د ده په نصیبه کې ده هغې لپاره ده لاسه کړي نه دي نو دا په زړه چې د زیتون د تیلو ارمان راغی او ده اونس کړ دغه تیل نو دی په هغې باندې خفه شو خو په دې خفګان یې صبر وکړ نو د صبر په عوض کې هغه اوچته مرتبه اوس ده ته به میلاویږي نو ټول درجات عالیه به ده ته میلو شي نو د یو یهودي پورې خبره کوو چې ده نیکي کړې ده خو آخرت کې به یې ویني نه ځکه په دنیا کې وله بدل خلاص کړ او نیک بنده که په دنیا کې په څومره سختي راځي دی پې صبر کوي درجات عالیه پې میلاویږي نو فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا پس هغه څوک چې عمل وکړي مثقال ذرة په مقدار د یوې ذرې خیرا د نیکۍ یرهو نو هغه به وویني نو د دې نه مراد هغه نیکي ده چې په حالت د ایمان کې کړي وي او الله قبوله کړي نو هغه به آخرت کې وویني بغیر د ایمان نه که چا ډېره نیکي وکړه هغه معتبر نه ده لیدی به نشي یو مؤمن چې هېڅ نیکي هم نی خو صرف ایمان یې راوړی دی نو دا ایمان هم اصل عمل صالح دی او دا ایمان که ډېر لږ دی هم دا ضایع کېږي نه او دا په بدل کې چاله ورکېږي نه دا نور نیک عملونه د ګناه په وجه بل ته میلاوېدی شي د یو کس نه به نیک اعمال واغېشتی شي چا نه مال خوړلی هغه له به ورکړی شي د چا یې غیبت کړی هغه له به ورکړی شي د چا یې بېعزتي کړی هغه له به ورکړي خو ایمان به چا نه اخلي نه الله چې دا ده له په بدل کې ورکړه ایمان د ده مستقل ځان له حق د الله یې اخلي نه نو ایمان ځان له مستقل نیکي ده نو ایماندار که هر څومره ګناهګار دی او په جهنم کې ډېر وخت یې خو د ایمان د برکته د دوزخه به راوځي جنت ته به ځي ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه او چا چې عمل کړی وي په مقدار د یوې ذرې شرا د بدې یرهو نو دا به وویني د دې شر نه مراد هغه شر دی هغه ګناه ده چې بنده کړې ده خو توبې ته نه ده ایستې نو آخرت کې به یې وویني او که توبه وویستله نو التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه ایستونکی د ګناه نه داسې پاک دی لکه چې ده ګناه کړې هم نه ده
او د عمل نامې نه خدای داسې لري چې فرشتو ته هم پته نه لګېږي چې د ګناه کړې ده الله پې پردم اچوي او خو چې د کمې ګناه نه توبه نه ده کړې وړه ده او که لویه ده آخرت کې به خامخا هغه ګناه مخامخ شي دی به هم وویني او خلک به هم وویني دې وجې نه پیغمبر علیه السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایي وی داسې ګناهونو نه د بچ کېدو اهتمام کوه چې هغه وړه او سپکه ګڼلې کېږي د هغې نه د بچ کېدو اهتمام کوه ځکه د الله د طرف نه په هغې باندې ګرفت شته نیول په هغې باندې شته اذا زلزلت الارض زلزالها فکمرل چې د ازمکه اخوځېږي په خوځېدلو سره زلزله پې راشي واخرجت الارض اثقالها را اوباسي د ازمکه خپل درانه بوجونه که هغه زنده مخلوق چې وفات شوي دی هغه دي او که نور خزانه د قدرت پدې کې به راوباسي وقال الانسان ما لها وایي به انسان ما لها په دې ځمکه باندې څه شوي دي یومئذ تحدث اخبارها فکم ورځ چې دا ځمکه به خبرې کوي بیانوي به خپلې خبرې تحدث بیانوي به اخبارها خپل خبرونه بأن ربك أوحى لها پدې وجه چې ستا پروردګار اوحى لها دې ځمکې ته حکم کړی دی چې بیان وکړو دا هر څه وباسه یومئذ یصدر الناس اشتاتا فکم ورځ چې شي به دا خلک ډلې ډلې مختلف لیروا اعمالهم چې دوی ته اخول شي د دوی عملونه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره پس هغه څوک چې عمل کوي مثقال ذرة په مقدار د یوې ذرې خیرا د نیکۍ یره نو هغه به وویني ذره دې ورکوټې سورمېږي ته هم ویلې کېږي که دقه عمره وي دا ورکوټې سورمېږي چې په اسانه په نظر ښکاري نه نو که دقه عمره نیکي چا کړي نو هغه هم ښکاره کېږي یا ذره د کمرې دا ور چې بند وي پکې دننه توره تیارې وي او داسې چې ته روشندان کې یا ورکې یو نرۍ درځي او د نور رڼا په هغې باندې د کمرې ته راننوځي داسې یو راډ غوندې جوړ شي د رڼا یو راډ په دغې رڼا کې داسې نري نري څیزونه خوځي را خوځي دغې ته وایي خاکي ذرات دا د خاورې هغه ذرات دي چې په هوا کې الوزي بغیر د دغه رڼا نه اکثر ښکاره کېږي نه دومره واړه دي نو که دغه عمر نیکي چا کړې نو هغه به هم ښکاره کېږي د دې خاورې هغه ورکوټې ذرات که د دې نه وړی نه به هم ښکاره کېږي خو د انسان په ذهن کې د دې نه ورکوټې بل شی شته نه هغه زمانه کې نو په د دې نه ورکوټې اوس خو جدید آلات راووته دومره واړه واړه څیزونه چې د پخواني خلکو ذهن کې نه راځي چې دا به هغه به اوس ښکاره کېږي فمن يعمل مثقال ذرة پس هغه څوک چې عمل کوي په مقدار د یوې ذرې خیرا د نیکۍ یره هغه به ویني ومن یعمل مثقال ذرة هغه څوک چې عمل کوي په مقدار د یوې ذرې شرا د شر یره نو هغه به هم ویني دا صورت پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د دې تلاوت که چا وکړو نو د نیم قرآن عمر ثواب به وشي اذا زلزلت نصف القرآن دا صورت نصف قرآن دی یعنی که دوه ځله دې دا اذا زلزلت الارض ووي دوه ځله دې ووي نو د پوره قرآن د تلاوت ثواب به دې وشي او دا قل هو الله احد سورة اخلاص که دا دې درې ځله ووي نو د یو قرآن د تلاوت ثواب کېږي سلسل قرآن ورته وایي 1/3 حصہ د قرآن او دا قل یا ایها الکافرون که دا دې څلور ځله ووي نو د یو قرآن د تلاوت ثواب دې پې کېږي دې ته ربع القرآن وایي دا مختصر صورتونه دي او په لږ تلاوت کې د دې ډېر لوی اجر او ثواب کېږي
داسې مختصر صورتونه د احادیثو کې راغلي دي چې په 15 منټه کې د هغې تلاوت وکړي نو د 19 قرآن ثواب به دې پوه شي. او داسې آیاتونه هم شته چې یو آیات ولولې نو د 1000 آیاتو د لوستلو ثواب دې کېږي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.